نن موږ دلته په دې غونډ شوي چې موږ 22 تاریخ باندې د بشیر بلور کالی زبان شو. بشیر خان تاسو ټول ښه پېژنئ، هغې خپل زندګي قربانه کړه. او ما ته یو ورځ ډي آی جي ټلیفون کو، بشیر خان وایي چې لګایي صاحب بشیر خان پوه کوي. موږ د ډي آی جي او د ټولو ما ته د بشیر خان لیک پوه کوي. زه ډېر ګبراو شوم، ما خو ښه څه چلې کړی دی. وایي چې سړی خو تیز و، مې ته ډېر بې عزتي کړې ده که څه چل کړی. ما ته یې پوه کړه چې زه ځم نو دلته نه واپس شي چې دماکه شوي. ولې وایي چې کم ډېر لیټ دی. مې هغه خو ته هېڅوک هم نشي پوهېدلی. هغې خپل زندګي داسې په دو کړی دی چې سړی نه پوهېږي چې دا څنګه سړی دی. ما ته د پاکستان یو لیفټیننټ جنرل وایي کہ حاجی صاحب بشیر بلور جیسا لیڈر انڈو پاکستان میں نہیں پیدا ہوا. میں چاہیے خبر ہے ہم تو لیڈر نہیں ہیں، بشیر لیڈر نہیں ہیں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، لیڈر تو بڑے لوگ ہیں. نہیں کوئی بڑا لوگ نہیں ہے، سب سے بڑا لوگ جو ہے وہ بشیر بلور ہے. وہ جتنے بھی ہندوستان اور پاکستان میں جتنے بھی لیڈر ہیں، کوئی خود مرنے کے لیے نہیں جاتا تھا، وہ ورکر کو مرنے کے لیے بیچتے تھے اور بیچتے ہیں. یہ خود مرنے کے لیے جاتا ہے، اس سے بڑا لیڈر کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ډېر لوی عزت ورکو. او خدای دې بیا هغه باندې زیر خفه یم. بیا د هارون خان هغې نه زیات وشو، یعنې یو درد لکه درد. او زه ایمانداره هم کله کله سوچ کوم چې زه ژوندی څنګه یم، په کار و زه مړ دی. زوی یو لاړو، بل هارون زوی لاړو، ورور لاړو، او داسې لاړو چې بس پته نشته خدای پاک زه ولې ژوندی پاتې کړی یم. په کار دا چې زه به پخوا مړ وي. بس اوس خدای پاک نظام دی چې زما به مرګ نه یې لیکلي. زه تاسو ټولو ډېر بېحد مشکور یم چې تاسو تکلیف وکړو راغلې. بیا دلته ما ویل چې خبرې مبرې وشي نو خبرې خبرو ډېر فایدهمند او بیا د خپلو کې لږ ډېر هغه لږ خاریانې چونجابي لړایانې لږ یو بل څه هغه خبرې هم کړې دي. او دا خبرې کېږي دی، دا په پارټو کې وي، اختلاف رایې هم وي، هغه هم وي. دا نه چې ټول پارټۍ یو کسان خلک وي. دا وایي چې دوه مولیان په یو جومات کې وخت نشي تېرولی. موږ خو بیا ډېر ښه چې په یو ځای کې ټول وخت تېروو. موږ هم نو مسله دا ده چې زه اوس صرف دا خبره ما درته ویل چې دا ملک هلکان راغونډ کړو چې هغه زموږ پروګرام د خدای پاک ښکلی کړي. نو ما امر کړو بچو چې دا خلک مونږ لږ په ګډه راشو. دا اوقات دی زموږ صدران صاحب صدر او سیکرټري په رشقه کې کښېني او لاړ شي چې مونږ پروګرام ته ځو. نه تاسې به نه کوئ، لږ مهرباني به کوئ چې کوشش کوئ چې ښه ګډ راشي. ما خو دا زموږ د ملګرو مسله وه، صلاح و. زما صلاح خو دا وه چې په چوکیاتګر به یې کوو، مزه خوند به یې کوي. خو دوی مې ټول وایي چې نه جي مونږ هلته به کوو باچا خان مرکز کې. مرکز لږ لرې دی، زموږ د ښار خلک یې دی اکثر وایي یو مسله وه. نو ولي خان وایي چې دا جلسه به هلته وکړو په چنچنا پارک کې. ما بابا ما چې دا پاک به څوک ډکوي؟ وایي مونږ به ډله ډکو. خیر چا سره مردانو به خلک راولو. ما چې نه چې مونږ دا ښار خلک دی جلسې نه دي، وایي جلسه زمونږ کور ته راولې. نو مې چوکیاتګر باندې نو بیا ښار خلک راځي، که بل دی بیا ښار خلک نه ځي. دا زموږ دا مرکز هم ډېر لرې دی، لیکن بیا هم کوشش دی، کوشش وکړئ چې خپل هغه ګڼه راشي او دا مسله حل کړي. سیاست یو دوه خبرې وکړم سیاست باندې. سیاست نن یو ډېر غلط ایره کې داخل شو. داسې ایره کې داخل شو چې زه په ډېر زیات سوچ کوم او عقل مې کار نه کوي. زموږ سیاست یو داسې شی دی چې د نورو لوبو ته که کرکټ وي که هاکي وي دې ته به ځوانان هلکان پکاري. خو د سیاست ته ډېر زیات تجربه کار خلکو ضرورت دی چې هغوی ډېر څه لیدلي. اوس خبره ده د ځوانانو لاس ته راغلی دی. زه پوهېږم نه چې څه به جوړ شي. خدای شته دا حالات داسې طرف ته روان دي چې زه په ډېر سوچ کوم
دا ما ته نن خپل ملک پاکستان او خپل کام او جمهوریت دا ټول په خطر کې ښکاري، دا ټول په خطر کې ښکاري. اپوزیشن یو شان لګیا دی، حکومت بل شان لګیا دی. حکومت وایي چې موږ پروا نشته او اپوزیشن حکومت نړۍ او دا بیا دا ډېر مخکې ته لاړ شي. نو موږ لږه تجربه شوې ده. ما 73 کې تحریک چلولی دی، بیا 83 کې مې چلولی دی، 77 کې خو زه جیل کې وم. نو ما زه دې ته ګورم نو دا مسله خرابۍ ته روان دی، بهتري ته ما ته نه ښکاري. زما ملک هم خطره کې دی، جمهوریت هم خطره کې دی. ملک په دې خطره کې دی چې نن کومه ګراني ده او کومه بدحالي ده او کومه بېروزګاري ده. دې یو طبقه پیدا کړه چې هغه هیو ناټ وي، انګریزي کې ورته وایي چې هیو ناټ، غریب. او یو طبقه شي چې هغه هیو ناټ او هیو ولا. نو چې دا خدای مکا که څه خبره دې طرف ته لاړه، هیو او هیو ناټ جنګ شروع شي، نو دا اتوپیا نه ده. د سیاستدانانو ته وایم او پریس ته وایم دا اتوپیا نه ده چې خلک به خپل بچي به مري او دی به ګوري. دا به نه ګوري چې بچي مري، دا سړی به چې ټوپک ورسره نه وي، یو لوړ خو به ورسره وي که نه، په لوړ به راوځي او ملک یو داسې دهشتګردي یو داسې تباهي به جوړ شي چې دا کوم سلیکټ کولو والا خلک دي هغوی ته وایم، سلیکشن والا چې دي هغوی ته خبره کوم، مالداره سرمایه‌داره او غریبه طبقه. او که خدای مکه داسې وشي د کوم سړي بچي به مري هغې مخکې د لوږې نه هغه بیا دا نه ګوري چې زه به څه کوم، بیا خپل سر هم ماتوي او د بل سر هم ماتوي. هغه شی چې شروع شو بیا زه دا پاکستان حکومتونه جوړولو نړولو والا خلکو ته دا وایم چې بیا به ډېر لوی تباهي وي چې دلته خدای مکه ملک ته خپل خلک ونښته نه، په خوا کې د سړی ناست دی، دشمن دی ناست دی. هغه سبا سند زما طرف نه هغه سند او د پنجاب سرحدونه به را مخکې راوړي، بیا به ته څه کوې؟ بیا که کوم ښځې ته سوچ وکړه تاسو چې څه لوبه کړې ده په لوبه کې ناکامیابه شوې یې. دا خلک ملک نشي سنبالولی. دا کرکټ نه دی چې ته به کرکټ وکړې، دا ملک دی، دا سیاست دی، د دې معاشیات دي، اقتصادیات دي، هر څه خطا شوی دی. خو د کوم حکومت وي هغه چاپېره چې کوم خلک یا وزیر اعظم خبره هغه وایي چې ستا نه بهتر سړی نو پاکستان کې شته دی نه، مضبوط دی نه. نو هغه وایي چې زما نه کرسی مضبوط دی، هغه کرسی تک نه وایي چې ډېر تکړه یم. ټول خلک دی ته ډېر تکړه یې، هغه بل ته اپوزیشن وي هغه خپل لوبه کوي. نو دی نه یو ډېر لوی تباهي اور بربادۍ ته یو ایره کې دا ملک داخل شو چې سړی پرې سوچ نشي کولی. زه دا وایم چې خدای مهرباني وکړي چې بیا داسې وشي د جمهوریت هم خطره ده. سبا ولې چې هغه اپوزیشن یو حده پورې ځي نو هغه حکومت چې هغه بیا ډېر حده پورې ځي. او دا موږ په سن 77 کې کتلي دي، موږ خو جیل کې وو. خو هغه وخت کې ما 88 نه 88 الیکشن لږ مخکې زما بېنظیر صاحب ملاقات شوی و، زرداري صاحب په کور کې، مشر زرداري صاحب د بي بي خرچ و، شاه صاحب پلار حکم علي زرداري. نو 2 نیمې ګنټې موږ یو بل سره په دې ډېر بحث شوی و چې دا څه چل شوی دی او ولې شوی دی. نو ما ویل چې دا سوچې خلک تعصب ورکړي حکمران لا چې بس تا نه بغیر بل سړی په دنیا کې شته نه، او بس ته ټینګ اوسه او ته تکړه یې. اور اسٹیبلشمنٹ ورته وایي چې هم تو ان کے ساتھ ہیں، हम तो इनके साथ हैं. आखिरी वक्त पर माता याद दे कि अगर जर्नल जो अगर में तो हम भुट्टो साहब के साथ हैं. नो माँ के साथ खबर को लेने माता हुई जब मैच है जितना तब ईमानदार है मैं बेनसीहत हमारे चिचरे भुट्टो से जमंग सा जंग नवे करे वली खान साहब जुंजो साहब सरा और मुफ्ती साहब सरा
Jadi hukumat atau subah semua hukumat atau subah ke betul sama hukumat tu dah cerita मैं betul सब शल काला हुकूमत करो मैं शल काला के चाहो तो अगर नसर रेकोली एचम नसर रेकोली अगर पते पंग पूरा पजंग सो जानेम तबाको मंगेम तबाको और मलकेम तबाको दा वाले ची अगर शाता कम खलक नास्ती हाँ वो तो डेट तकड़े मुंगे प्रोसेसर उसके मालात बदल सी بیا ټول دوستانو نه دشمنان جوړ شي زه اوس هم دا خبره کوم چې دا حالات یو داسې طرف داسې ایره کې داخل شو چې هغه ډېر زیات خطر وینم د ملک دپاره او جمهوریت دپاره اپوزیشن خو بسي یو طرف ته بسي خو حکومت چې دا په خپل ځای چې زه ډېر ټینګ یم او زه ډېر تکړه یم نو دا به بیا خبره بل خوا ته لاړ شي زه اوس هم دا ویم چې حکومت ته هم ویم حکومت جوړولو والا خلکو ته هم ویم چې مهرباني وکړئ دې ته غور وکړئ دا ملک بچ گئے دا جمهوریت بچ گئے او ته جمهوریت لاړو نو دا ملک بیا سروایو نشي کولی ولې چې اقتصادي طور باندې ختم دی هر وخت کې چې مسئلاګانې راته نو بل پوزیشن و دا اوس چې خدای مکه خدای مکه خدای مکه چا غلط قدم واخیست نو بیا به هم ملک پاتې نشي وایي چې اقتصادي طور په تباه برباد دی ملک هېڅ نشته دوی خو د سهار ماښام ډوزې کوي خو منځ کې هېڅ هم نشته نو همدا خبره تاسو ته کولی او بل زه دی ته وایم د اسټابلیشمنټ هم دا خبره کوم چې اسټابلیشمنټ ته وایم چې تاسو موږ یو خلک یو تاسو موږ نه څه ډېر اعلی خلک نه یې او اسټابلیشمنټ موږ نه جدا هم نه دی زما ټول نه کشر ور په 22 ګریډ کې ریټایر شوی سر 3 سالو کاله کېږي نو اسټابلیشمنټ وکړه نه زما د ښځې رول لیفټننټ جنرل ریټایر شوی دی د هغې بچی دي هغه یو میجر دی او یو 20 ګریډ کې افسر دی زما ماماګان دوه یو برګیډیر ریټایر شوی دی بل میجر و په هندوستان ته په جنګ کې شهید شوی دی بنګال کې موږ اسټابلیشمنټ یو خلک یو جدا نه یو او تاسو ته وایم اسټابلیشمنټ والو ته وایم چې تاسو خپل ځان وګورئ تاسو کوم خلک یې تاسو نن د سیاستدانانو مخالف یې سیاستدان غله دي نه دي غلط ټول سیاستدان غل نه دی हर जगह और हर जगह काली बेड़े हैं काली बेड़े हर जगह मौजूद है आप में भी है अगर हम में है तो आप में भी है मैं कहता हूँ कि एक लेफ्टिनेंट जब सेकंड लेफ्टिनेंट भर्ती होता है और जब रिटायर होता है जनरल फिर साहब कोई जनरल आगे बताए उस वक्त क्या था और इस वक्त क्या है टोल दासे तासो मंग जुदाए हो यो सासो न मंग लेक जात खयू सियासतदान डेवलपमेंट पर एस्टेब्लिशमेंट ना रुस्तो न दे खदे तासो टोल एस्टेब्लिशमेंट अंग्रेजानों से मलगरी हुए टोल एस्टेब्लिशमेंट अंग्रेजानों मलगरी अंग्रेजानों तनख्वाह खोर हुए तो ब्या अंग्रेजानों खिलाफ चौक जंगे दे रहे सियासतदान जंगे दे रहे सियासतदान और दा गरीब और अनपढ़ आवाम जंगे दे रहे दा काम जंगे दे रहे दा काम और दा सियासतदान जंगे दे रहे दा अंग्रेज खिलाफ एस्टेब्लिशमेंट न जंगे दे और अदलिया न जंगे दे दूसरे दावे कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट और टोलो तो दावे कि देश सियासतदानों कदर हो गए बदवर पर से माए अगर खराब खराब पाए देखो ऐसा आलता मिश्ता नन आसम बाजवा के दागे मुतालिक कभी कभी खबरें नदी रागले पर प्रेस के और पर मीडिया के आगे के दा अर्ज को हालात खराब थी और सियासतदान तो शुक्रिया अदा कई एस्टेब्लिशमेंट में दाएं कि तो सियासतदानों शुक्रिया अदा कई जैसे सियासतदानों दमल का आजाद करे दे करें ताज़ो बना है पके पता ही बलसों को मैं देर खबर में लो तो तुम्हारी और इंशाल्लाह ब्याह बरोस बम को नुसे ताज़ो अर्ज को कि हालात देर खनदी और देरा पारा मंगो धाम ताज़ो है कि हालात कम खराबान दी ज़्यादा तमें चुदा अक़बल कम ज़मीन दल तराक़ल मेलमाना माँ को दादा खबर करे वा कि पता जलसों ने की
د ته به سټریټجي جوړول غواړي او هغې لپاره لږه د زړو خلکو سره هم خبرې وکړئ چې موږ در سره دا کښېنو داسې وښیو چې داسې کول غواړي سټریټجي به چې سټریټجي بدل کړو نو کامیاب به شئ که په دې سټریټجي روان یې چې کوم تاسو روان کړی دی نو ډېره مشکلات دي ما ته مشکلات په لاره کې ډېر مشکلات ښکاري تاسو هم داسې جوړ نه کوئ هغه هم په داسې جوړ نه کړو خبره ته بل طرف ته لاړ نه شي نو زه دا یم چې دا خطرناک حالات دي دې ته تاسو غور فکر وکړئ او دا ملک بچ کول غواړي جمهوریت بچ کول غواړي ملک بچ کول غواړي کام بچ کول غواړي او دې قوم د معیشت اقتصادي حالاتو لپاره یو لوی قربانۍ او لوی انتظامات غواړي نو ډېره مهرباني شکریه